السلام علیکم. یو دوه ورځو راسي په ویلاګو کې یو خبره ډیره عام ده. دا خبره په میډیا نشته او دا ده چې زمون ریاست ته اندازه د ریاستي ادارو ته چې عوامو کې غوسه ډیره ده او ځوانان ډیر زیات سوالونه دي په ذهن کې ځکه چې سوشل میډیا شعور ورکړي نو هغوی دا کوشش کوي چې مختلف یونیورسټیانو ته لاړ شي او ځوانانو سره انټریکشن وکړي چې یاره دا په سوشل میډیا چې څه دي یا د عمران خان چې بیانیه جوړوي دا ټول دروغ دي. په دغه سلسله کې زموږ محترم ډي جی آی ایس پی آر صاحب چې دی هغه نمل یونیورسټۍ کې یو سیشن یې ښودی او نمل یونیورسټي تاسو ته پته چې فوجیانو ده خو د هغې نه یو میاشت مخکې په 19 نومبر سټوډنټانو له یو پروفارمه ورکړې وه او صرف 3 قومیتو له یې ورکړې وه، پښتنو له، بلوچیانو له او سندیانو له، او هغوی نه پوره ډیټیل اخیستی و. بیا د هر ډپارټمنټ نه د دوی چې سکروټني وشوه نو 6 کسان د یو ډپارټمنټ نه راغوښتي وو او هغه صاحب تناسو او هغوی ورته بریفینګ کو. دغه کې کله چې ډي جي صاحب وی راغی هلته نو ځان سره 65 د پېښور آرمي پبلیک سکول ماشومان هم راوستي. اوس دا یې ولې راوستي دا برته په اخره کې ویم. هغوی چې راله نو اول یو بریګیډیر صاحب 45 منټ پریزنټیشن وکړو، پای کې د بلوچستان صورتحال وي، د فاټا وي، د عمران خان یا چې کوم سیاسي خلک دی د هغوی مخالفت چې نن سبا ډېر دی هغوی باندې خبر وکړه، بیا د سوشل میډیا په نقصاناتو کو او بیا یې وایي چې سوالونه وکړي. سوالونو شروعات چې وشو نو یو سوال پکې اولنی غالبا وی چې پښتونو د کسان ریپورټ کوي هغه دا سوال وکړو چې جی تاسو خو وایي چې سوال وکړي خو هسې نه چې زه سوال وکړم او بیا ما چوت کی خلک غیبیږي. نو هغه سوال باندې وی دومره کلیپینګ وشو چې 3 منټه خلکو کلیپینګ کو. بیا شریف صاحب ورته ووی چې ډي جی آی ایس پی آر صاحب چې ته څوک داسې پیژنې چې مونږ چوت کړي دا غلطه خبره. نو هغه وی چې او جی زمونږ خلک چوت شوی دی. بیا د ایران د ډیزلو د سمګلینګ خبره مو شوه، د سیاست کې د کردار خبره مو شوه، مداخلتو مو شو، حکومتونه ماتول جوړولو سوالونه هم تي وشو، ډېر سوالونه تي وشو، د بجټ خبره تي مو شو. هغوی سوالونه جوابونه ورکول څه نه خو اکثریت د سټوډنټانو نه چې بیا خلکو تپوسونه کړي نو هغوی مطمئن نه و. خو چې کله به چا سوال کو نو د هغې به حال کې ټولو لاس پړکو ځکه چې ډېر دغه جنون سوالونه دي. او کله چې به ډي جي صاحب جواب ورکو نو چې کوم د آرمي پبلیک سکول نه ماشومان راوستي هغوی به صرف لاس پړکو لکه دغه غریبانان مجبوره راوستي چې تاسو به لاس پړکوئ. مسله څه ده؟ مسله مین دا ده چې زموږ دا په بندو کمرو کې فیصله ساز ناست دي نو دوی ته صحیح ریپورټ زما په خیال نه ورځي. د عوام د نفس چې کم خبرې دي هغه ټولې دنیا ته پته ده چې دی وخت کې څه دي خو دوی سره ادراک په دې نشته چې دوی ته دا کم ایجنسیا یا د جونیر افسران یا د خلک ریپورټونه ورکوي دا هغه ریپورټونه ورکوي چې کم د دوی د خواهشات وي چې صاحبه بس هر څه ټیک ټاک دی، عوام خوشحاله دی، ملک په ترقۍ دی. دغه غټه مسله ماته ښکاري چې ځکه دوی د مسلې صحیح حل نه راوباسي. دغسې کو دوی چرته عوام ته وځي دا خو دوی سکروټني کړی وه، سلیکشن یې کړی او سټوډنټان یې ځان ته کېنولي. کو چرې عام عوام ته وځي او د هغوی رایې باندې ځان خبر کړي نو کیدی شي چې دوی بیا صحیح فیصله وکړي چې ملک خو ډېر بل طرف ته روان دی، زمونږ څومره مخالفت دی نو بیا به وشي. او دا مخالفت ډېر بدقسمتي ده د ادارو او د عوام په منځ کې داسې دوریانې چې دي داسې اختلاف چې دي د مخکې مونږ تباهۍ ته رسولي. په 71 کې ملک ټوټې شوی د دې وجې چې کله د فوج خلاف د فوج په شا باندې عوام نه ولاړ هغه فوج جنگ نشي ګټلی او دا موږ په 71 کې کتل. نو د خدای دپاره د عوامو صحیح نمایندګان یا د عوامو رایې د بازارونو نه د عام خلکو نه پته لګي دا کم خلک چې تاسو له ریپورټونه درکوي دا صحیح نه دي. د عوامو د رایې احترام وکړئ. پاکستانیان د خپل فوج سره ډېره مینه کوي او غواړي چې مینه وکړو ځکه چې موږ په داسې زون کې یو چې هر طرف دشمن دی خو زموږ د خپل اقدامات د څه خاص خلکو د لاسه ملک داسې هلته ورسېدو چې اوس عوام او په اداره کې ډېر لوی فاصلې راغلي او دا فاصلې ختمول پکار دي. د دې نااهله سیاستدانانو حکمرانانو سرپرستی پرېښودل پکار دي. رول آف لا پکار ده. د رول آف لا نه بغیر د دې ملک چلېده ناممکن دي.
نو بس دا ټولې خبرې ټولې دنیا ته پته ده خو په سټوډنټانو کې چې کم شعور راغلی او کم سوالونه یې کړي دي نو دا ډېر خوشاین دی ځکه چې دا سټوډنټان دا ځوانان به را روان د دې ملک باغ دوړ سنبالي نو چې دوی په دې مسلو خبري خو بدقسمتۍ نه زموږ مشران ته نه دي خبر ستاسو څه خیال دی کمنټ پیو کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته